بسم الله الرحمن الرحیم. د ابلیس رویه په دغه وجه باندې زمونږ د پاره اوس په دې وخت کې دا قابل قبول په دې وجه باندې ده چې هغه صرف یو کار کړو چې هغه شرمنده شوی نو. زمونږ په دې معاشره کې چې څوک شرمندګي واخلي په سر باندې او خپل غلطي ومني مونږ یې بیا نه معاف کوو او مکه پسې لګېدلي یو. تاسو وګورئ زمونږ په دې معاشره کې چې چرته یو کس جرم کړی وي او بیا دغه جرم دنیا ته خیرباد ویلی وي او پریښي وي، پولیس راځي او پیل هم دغه په کور باندې رټ یا د هغې باندې چاپا اچوي. هغه ورته بیا توبې مباسي که په تبلیغ کې وخت لګولي ورته هغه م ووایي چې یاره اوس ما توبه ویستې ده، زه ټیک ټاک شوی یم، خو هغې نه باوجود هم څوک نه پرېږدي. زمونږ په دې معاشره کې د ټول نه غټه المیه همدا ده چې مونږ څوک معاف کوو نه په دې خبره باندې. که څوک په خپله غلطۍ باندې او د خپلې غلطۍ احساس ورته وشي او خپله غلطي ومني، د هغه شرمندګي مونږ نه قبلو، د هغه غلطي باندې د هغه معافي مونږ نه قبلو. څو پورې چې مونږ ته هغه د کرکټر یو ځل راښکاره شوي وي او هغه مونږ ته ایز ا سیمبل را مخامخ شوي وي چې یاره د ده دغه سیمبل دی، دی به اوس نه بدلیږي. د غټو خلکو والا بعضې خبرې مونږ قبلو. لکه مثال په طور باندې تاسو ته عرض کومه چې محمد یوسف مونږ قبول کو چې هغه د عیسایت نه په کرکټ کې راوړېدلو او مسلمان شو، هغه قبلو. شاهد افریدي منو، انضمام الحق منو، سید انور منو، دا مونږ منو چې دا مسلمانان شو، صحیح شولو، ټیک شولو او دی په تبلیغ کې وخت ولګولو، شعیب اختر شولو. نو هغه مونږ قبلو په دې معاشره کې او په هغې باندې مونږ اکثر له چې کله څه ځای کې مونږ د هغې دغه کوو نو د هغې مثال ورکوو چې یاره ماشاءالله ډېر ښه شولو. په کرکټ کې خلکو مونځ شروع کړلو، جمع سره اوس خلک جمع سره خلک مونځ کوي پکې. خو چې زمونږ په معاشره کې کم کس یو ځل کمه غلطي کړې وي او په هغې باندې هغه د شرمندګۍ اظهار هم کړی وي، خپله غلطي منلې هم وي، خو مونږ یې نه پرېږدو، مونږ یې نه معاف کوو. مونږ و مکه پسې لګېدلي یو چې یاره هغه پلانکي کس دا غلطي کړې وه، اوس په تې مکه شان تپوس کوو لکه څنګه چې مخکې کړې وه. مونږ هغه کس دومره حده پورې ذلیل کو چې مونږ یې په خپله رویه باندې ابلیس ته ورسو او بیا په رښتیا باندې هغه ابلیس شي. ابلیس خو صرف یو ځل غلطي کړې وه او په هغه یو غلطۍ باندې وله خدای پاک دومره غټه سزا ورکړې ده او تر د قیامته پورې به هغه ته د خپل غرور او د تکبر سزا میلاویږي. خو زمونږ په دې معاشره کې، زمونږ په دې ماحول کې خلک یې هم مني، ایکسپټ هم کي، د هغې نه باوجود مونږ نه معاف کوو. دا لږ شانتې برداشت ځان کې د دې پیدا کې چې کله څوک خپله غلطي تسلیم کي نو ویې منئ چې دا غلطي تسلیم شوله، بس خبره ختمه کې. که په دې باندې تاسو هغه دا نه مجبور کې چې هغه واپس ابلیس نشي، واپس ګناه طرف ته لاړ نشي، نو برداشت کې خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.